صاحبانو شکریه ادا کوم چې دوی راغلي دي. داسې یو کیسه ده چې فنډونه خو به وسي دا به نه وسي، کله کله به داسې وکومي لا داسې یو ایشو مخته کوو چې هغه باندې ما خپله نن سوچ کاوه چې داسې ضلع نشته چې په هغې ضلع کې ګیس نشته ده. یوه وایي ضلع کې ضلع ده چې یو لکۍ چې ګیس ته ورته داسې مهمه ګیس ته دا واړه ممبران دي 33 ممبران دي. که دا 33 ممبران اسلام آباد ته لاړ شو د پیټرولیم منسټر ته چې نو انشاءالله کوم د مداخله ګیس مسله حل شي. دې یو شو دې موږ نه خو کېدای شي خدای پاک دا مسله چې دې حل کړي. ډېر تکلیف ده در نه وکړو چې په واړو ضلعو کې ګیس کرک سره ډېر نږدې ده پیدا کېږي دا ګیس کرک سره. نن سبا له واړو نه ضرورت زیات دی ګیس ضرورت ده. دغه نه بعده بله ورځ خو موږ باندې میټینګ وکړ. ډي سي صاحب راغلی و، ډي ایچ او صاحب راغلی و پولیو لپاره. اوس نن ډي ایچ او صاحب شته نه. بهرحال یو دا ریکویسټ کوم چې ډي ایچ او صاحب وویل چې پولیو دا بیا بایکاټ ته بیا مه کوو. وایي موږ کلي هسپتال ده تر پیزو چونډې نه وچه تر څادرې پورې دا یو سیول لارې هسپتال ده. رفانه ته موږ خپله اکسیډنټ شوی و بیا ته ورغلو ډاکټر خو نه منده و. پولیو په ورځې باندې خو ډاکټران پکې حاضر وي، سټاف پکې حاضر وي. 3 دانې دي ورسره پیزو شباس خیر غزني خیر چې چورک پوسټماسټرم کې دی ډاکټر بابونه 3-4 غنټو چې موټر چوته رسو خلک ورسره ما کور د ځای نه ده. خلک ما ته راشي په یاره دې صاحب ډاکټر نشته ده پوسټماسټرم ده چې دا وکړو دا ضروري ده. نو یې لپاره دا ډي سي صاحب ته ریکویسټ کوم، ډي ایچ او صاحب ته ریکویسټ کوم چې ته خو پولیو ورته پیدا کېږي بیا به هغه بعده په ډېر پولیو چې کوم اکسیډنټ وشي نه مړېږي ما مخکې 4 کسان بس نه د ګواډي کنټرول په اکسیډنټ یو پای ډاکټر نو قدرتي هغه احسان خان په دې ټیم ډي سي صاحب هغه راځي ته پوکې هسپتال چې نو دوه نه ولې دا دی کول ولې چې ایمرجنسي په ټیم متصوي دا څه دا چې موږ دا ډي سي صاحب ته وکړو چې په موږ باندې خو دا خلکو عوامو ته ګوره چې زمدي ونصیب نه مړه خبر پیدا کېږي بیا به بوډېږي چې دا خو د کوم دي په ټیم باندې ټریټمنټ ورته کېږي چېرې طریقه ورته کېږي پوسټماسټرم ته سړی دومره ستر هسپتال ته په 40 نه چې دا هر قسم سہولیات شته پکې په یو ډاکټر خو د شپه پکې کوي. درېیمه دا کیسه ده موږ د اوبو خاص کر د موږ شنې مخه اوبو ډېر په تکلیف باندې اول ما په کلی چې 4 ټیوبویلونه دي 4 ټیوبویلو چې یو ټیوبویل چلیږي چې هغه په سرکاري ځای کې لګېدلی ده او اوبه کړی ګردي کلي ته ورکوي سلیم خان د ډي او صاحب ناسته یې ته پته ده 3 ټیوبویلونه ولاړ دي. دي 4 نور نوکریګان شته خو ولې ولاړ دي؟ ما په دې 30,000 آبادي ده دا اوبه به د خلکو ته کومه پیدا کوو؟ اخر دا پبلیکیت ولې دا پته ولې نه کوي چې دا ټیوبویلونه کېږدۍ ورته خو روږ چې اوبه پکې باسي چې خلکو ورکولو ته راځي نو چې چلی هم ولې دا نه چلی خو ورته کسه نوکران دي چې وکړي چې د ترانسپورټ دي کو هغه دي کو والمینان دي کو اخر دا ټیوبویلونه درته چلی دا به درته کوي که نه یې وروره دی ما بیا دې لپاره به موږ دې صاحب ته وځئ چې موږ نه بیا پولیو کوم ما غواړه چې دا کوم غوښتي وو چې ما هسپتال غیر آبادي پولیو په ورځې آباد خو دا خو بیا تاسو چې خپل مقصد ته نه کړئ نور غیر آباد ولې به نور یې آباد ته کنه دا عوامو ته نشکي هغه ورکړي. دغه بعده څلورمه کیسه دا ده چې نن دا کرش والو شینان بند دي چارې ټولې سره ولاړې دي. موږ دا ګورنمنټ ته ریکویسټ کوو چې دا کرش کوم پلانټونه دي دې سره مذکرات دا دې سره کوم ایشو ده په کیسې دو سره هغه ده چې دا کیسه ختم کړي د کرش پلانټونه چالو شي چارې ټولې سره ولاړې دي چې کرش نه وي خو چارې نه کېږي چا کورونه نه بچې ولاړ دي چا روډونه نه بچې ولاړ دي چا کلی ولاړې دي. موږ دا وایو چې د کومه دود درد یې کوي په دې ښار یې کوي په پیزو یې کوي په نورنګ یې کوي چې د کرش پلانټو مسله په څه طریقې یې حکومت هغه سره حل کړي. نور خدا کیسې دي چې اوس ډسټرکټ فنډ ده اقبال حسین خان ته دا وایي چې 4000 نظر کې خلک کارونه غواړي چې وشي الهاباد یو بل شي سره چې کوم وڅ تاسو مشکل سره یو چې موږ ته یو قومي چارو په ځای کې سپینبران چې داسې چارو ته وباسو لکه ګیس اوبه
پرون کاندي دغه پسې به زور پورې د اوبه علاقې ته ډېرې شي